تقریبا 2000 مونږه په انډر ګریجویټ پروګرام کې کسان اخلو او تقریبا 900 پورې مونږ په ماستر او پی ایچ ډي لیول باندې. نو کدا ټوله تخمینه تاسو جمع کړئ نو دا تقریبا د 10,000 نه زیات زده کوونکي مونږ سره په دې زری پوهنتون کې خپل زده کړې به کوي. او تر اوسه پورې تقریبا زری پوهنتون 36,368 یعنی 6,300 او 88 طالب علمان فارغ کړي. ماشاءالله زبردست. او هغه لګیا دي په دې محکمو کې کار. بالکل جی هغه نه صرف په زری د زراعتو په محکمه کې بلکې په مختلف نړیوال چې کوم دغه دي ادارې دي مثلا د FAO د ورلد اګریکلچر فود اګریکلچر ارګنایزیشن دا شي نړیوال چې څونه د زراعتو سره تړلې ادارې دي پاره کې خپل کردار لوبي. دین علاوه زموږ چې کوم طالب علمان دي صرف په زراعتو کې نه بلکې هغه په بیراکراسي کې مشته دي، مختلف بانکونو کې کار کوي، مختلف چې کوم نور د حکومتي کم کارونه دی هغه کوي. بالکل صحیح. ډاکټر صاحب تاسو خبره روانه مونږه فیسبوک ریډي دی نو فیسبوک باندې چې کوم دی مونږ شروع دی فیسبوک حاجی ز فیسبوک کتونکو ته اوریدونکو ته دا یادګیری نه ورکم چې زموږ خوشبختی ده چې مونږ سره پروفیسور ډاکټر جهان بخش صاحب دا وخت موجود دی په پروګرام کې، وایس چانسلر دی د پیښور د زری یونیورسيټي او د زری یونیورسيټي متعلق نن مونږ خبره اترې روانه کړې دي په ریډیو باندې. زموږ پروګرام د پیر نه تر چهارشنبه ورځې د 2 نه تر 4 بجو تاسو اوریدئ شي. په فیسبوک باندې چې کوم زموږ کتونکو اوریدونکو دي تاسو کمنټس کولای شي، څه سوال تاسو په ذهن کې راځي هغه موږ سره شریکوي. ډاکټر صاحب بخنه غواړم چې منځ کې پکې د بل پلیټ فارم مو دا چې ګلوبل سطح باندې موږ کتل کېږو اوریدل کېږو غوندیم پاتې شنو په دې بچ باندې. ښه ډاکټر صاحب موږ خبره کوله د طالب علمانو د شمیر نو زم چې هغه ځین لګ دوباره شروع کړي چې څومره طالب علمان لګیا دي کار دلته ما چې څنګه ارزو کو تقریبا اوس موږ سره 8,550 طالب علمان زده کوونکي چې دي هغه رجسټرډ دي. خو چونکې زموږ سیشن ختم شوی دی نو اوس به موږ په سپتمبر کې په انډر ګریجویټ په لیول به هم سټوډنټانو نو تقریبا 2000 موږ ته راځي انډر ګریجویټ او تقریبا 900 موږ ته د ماستر او پی ایچ ډي طالبان زده کوونکي راځي. نو کدا تاسو ټول راجمع کړئ نو دا تقریبا د 10,000 نه زیات طالب علمان موږ سره هر وخت په زده کړو کې مشغولي. دین علاوه موږ سره تقریبا 21 ډیګري پروګرام چې دی دا په انډر ګریجویټ لیول دی او تقریبا 32 یعنی 32 ډیګري پروګرام دا د ماستر او پی ایچ ډي په لیول باندې دي. مونږ به سکالی 2 نوي ډیګري پروګرامز شروع کوو ځکه چې دا غي مارکیټ زیات یو ته مونږ هارټیکلچر وایو او بل ته مونږ فود ټیکنالوژي دا حلال فود اتارټي کې د کفت زیات دی. بالکل صحیح. ډاکټر صاحب ډېر بخښنه سره چې زم چې سټپ بای سټپ لاړ شو چې زمونږ کتونکو لپاره دا یو ښه ذخیره خوندي پاتې شي. اوس به په مقاصدو لږ بیا خبرو کو دا څومره طالب علمان چې تاسو سره سبق وي نو زری یونیورسيټي کوم درو اهم مقاصدو لپاره کار کوي څنګه چې تاسو وړاندې بیان هم کوم چې بیا وایي د هر پوهنتون درې کارونه یو د زری پوهنتون هم دغه کارونه کوي. اولنې کاردار چې د زراعتو لپاره تربیه یافته او هنرمند افرادي قوت پیدا کی. دویم دا چې په زراعتو کې څېړنې وکړي او د زراعتو چې کوم جديدي طریقې دي نوې ټیکنالوژي هغه ډیولپ کی. نو دا د دویم کار دی. دریم کار دا دی چې دغه ټیکنالوژي یا دغه څېړنو نه چې کومي ګټوري نتیجې راشي هغه زمیندارو ته ورسي. نو دا درې کارونه کوي فعل زری پوهنتون او په هر یو دغه کې د خپل کردار دی. بالکل صحیح. ډاکټر صاحب اوس په کورسز باندې خبره کو چې دی وخت کې دغه طالب علمان چې کم تاسو یاد ک 8,000 نه 10,000 پورې 10,000 پورې دا طالب علمان په کم څومره تاسو سره اپورچونټیز دي مواقع دي چې پای کې داخلي اغستې شي په کم لیول یعنی مطلب چې میټرک نه کم طالب علمان فارغ شي غي اف ای نه فارغ شي غي او چې کم د ام ای په لیول باندې نو د دې د پاره زم چې تفصیلی بیان وکړي. مونږ سره جی د میټرک د پاره چې کم طالب علمان میټرک پاس کی غي د پاره مونږ سره ډیپلوما کورسز دي. بالکل صحیح دي. لکه لایو سٹاک وته مونږ وایو کم چې د زناورو اسپیټالونو کې هغه کار کوي. فیلډ اسسټنټ اوس نو یو ډیپلوما مونږ شروع کوو چې کم
زراعتو کې خپل کردار لوبوي جی. او دین علاوه مونږ سره ډیپلومې دي د فوډ ټیکنالوژي شو بالکل پولټری ساينس شو جی. نو دا د لسم چې څوک پاس کی اغه دې تراتلی شي بالکل صحیح. دولسم چې څوک په ساينس یعنی په پری میډیکل یا پری انجینرینګ کې پاس کی جی. نو دا غي د پاره مونږ سره تقریبا 21 ډیګري پروګرام دي بالکل صحیح. پروس کال پورې خو 19 سکال پکې مونږ 2 نور اضافه کوو لګیایو نو دا به 21 ډیګري پروګرام مونږه افر کوو چا چې په آرټس کې دولسم کړی وي دا غوی د پاره زمونږ سره بی بی ای دا بیچلر اف بزنس ایڈمنسټریشن بالکل صحیح ده دغه مونږ سره کولی شي د پوسټ ګریجویټ چا چې ګریجویشن آلریډي کړی په زراعتو کې یا په آرټس کې داغي د پاره مونږ سره تقریبا 22 مواقع دي یا 22 مضمونونه دي په هغه کې هغه خپل د ماستر یا پی ایچ ډي از د کړی کولی شي. بالکل صحیح. ډاکټر صاحب د دې بی بی ای او د دې متعلق لګ راته وایي چې چونکه زری یونیورسيټي دا نو د دې ور سره ریلیشن سره ځانه خو نن سبا خو ګلوبل ویل چې څنګه پوره دنیا خپل کې کنیکټ ده نو دې ترمنځ څه تړون دی چې تاسو دا کورس زم شروع کړ چونکه زراعت اوس هغه روایتي زراعت نه دی پاتې دا یو انډستری ده یو بزنس دی یقینا هم داسې ده نو دغه د کون کې نه صرف د عام بزنس یا تجارت په حواله سره علم حاصلي بلکې زراعتو کې چې کوم بزنس ته د هغې په حواله باندې دوی زده کړې کوي او د ډېر ښه کمبینیشن دی یو ښه مجموعه ده د زراعتو او د تجارت. بالکل صحیح ده. ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو د مختلف کورسز خبرو کړه د ایلیجیبিলিټي کرایټیریا مونږه بیان کړ چې د سم او اف ای او دغه شان دي نور پوره تفصیل تاسو بیان کو نو دې لپاره نن سبا چې کوم سلسله روانه ده نو ظاهر خبره چې د طالب علمانو شمیر قوم په دې کې کافي دي نو دې ته بیا داسې د چې څنګه تاسو دوی چې دا موږ زمیندار پورې رسوم تجربه هم کو او تجربه ظاهر خبره ده چې هغه خو تجربه په تجربه کیږي یعنی مطلب دا چې کتاب تر حد پورې خو تیوري غي ته خو درېږي نو تاسو سره داسې مرکزونه هم شته چې پای کې په ونو بوټو باندې ریسرچ کیږي په کبانو باندې ریسرچ کیږي په سارو باندې ریسرچ کیږي. بالکل جی موږ سره تقریبا 300 ایکړه فارم دی جی. د یونیورسيټي سره بالکل جوخ پاږي کې یو ډيري فارم دی چې کم په زناورو کم تحقیق کیږي دا غي حواله سره موږ سره یو کالج اف ویټنری میډیسن هم دی چې آی کې د ډي وی ایم کومه ډیګری چې دا هغه از د کون کې د سارو متعلق علم حاصلي. بالکل صحیح. دین علاوه موږ سره یو د میوو باغ هم دی هارټیکلچر فارم نو د چونکی زراعت چې دی د کتاب سره سره عملی کار دی نو زموږ چې کم طالب علمان دي هغه نه صرف په کلاس کې زده کړې کوي بلکې دا غوي پریکټیکل چې دی زموږ چې کم فارم دی پاغه باندې هغه پریکټیکل تجربه کوي او دا د شروع کې د لګو تجربو نه کله چې د ماستر او پی ایچ ډي ته ورسي نو بیا د هغه کم چې ګرانی تجربه دی هغه کوي او دا غي نه چې کمی نتیجې راوځي نو هغه مونږ د کتاب په شکل کې د پیپر په شکل کې یا د ورکشاپ یا سیمینار په شکل کې هغه مونږه بیا زمیندار ورونو ته رسو. بالکل صحیح ده. ډاکټر صاحب د ریونیو یا د پیسو د ګټلو چې کومې ذریعې دي د یونیورسيټي نو هغه صرف د طالب علمانو فیس دی که نور هم سشته په ظریف پوهنتون کې زموږ چې کم د معیشت یا د پیسو کم ذرای دي یو خو مونږ ته هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد نه کم لمسم ګرانټ چې راځي هغه راځي مونږ سره صوبایي حکومت هم د تیر وختونو کې مرستې کړې دي زه د ایچ ای سی ام شکر گزار یم او د خیبر پختونخوا د حکومت هم شکر گزار یم هغه مونږ سره مرستې کوي د سره سره مونږ د طالب علمانو نه د فیس په صورت کې زمونږ ته پیسې راځي خو ما چې کله نه ایز ا وایس چانسلر دا یونیورسيټي جاین کړی دا نو زموږ سره چې کم فارم دی دا غي نه مونږ ته خګټ راځي ځکه چې مونږه په خپل چې کم فارم دی هغه مونږ کمرشلایز کړی دی نو دا سلور زموږ ذرای دي د پیسو دراتلو. جی بالکل ټیک دا مطلب دا چې پیسې هغه زینو نو مرضی اوس مونږ یو نوې دا په خیبر پختونخوا کې اولنې یونیورسيټي مخبل یو کمپنی جوړو زبردست داغه کمپنی کار بدای چې مونږ سره ډيري پروډکټس دي یعنی د سارو پای ماستا کوچ داسې مونږ سره جوسز دي غبین دی
مختلف تخمونه دي نو د دې مونږ یو پبلک پرایویټ پارټنرشپ کې یو کمپنی جوړو چې هغه مونږ خپل چې کوم سیزونه دي هغه مونږ ډسپلی کو او هغه پبلک ته په ارزان قیمت باندې ورکو. بالکل صحیح ده. ډاکټر صاحب د دې ټولو امور متعلق ظاهره خبره چې کله مونږ خبره کوو نو په دې کې چې دا کم طالب علمان راځي او دې کې داخله اخلي اکثر اوقات خلک د سکوپ متعلق خبره کوي چې دا کم مضمون څومره سکوپ دی نو تاسو د دې متعلق سوي چې تاسو سره څومره ډیګري پروګرامز دي نو د اغي څومره چې کم دی او آیا چې کله دا فارغي طالب علمان نو د دې جدید چې دا کم مارکیټ دی یا کم ځایونه دي نو پای کې ورته د جاب یا د کار کولو موقع ملاوي. بالکل مونږ سره تقریبا سلیریش شعبې دي ډپارټمنټس وته وي او سلور انسټیټیوټس دي. زموږ چې کوم طالب علمان د زری پوهنتون نه فارغ شي نو هغه صرف په سرکاري توګه د نوکرۍ په صورت کې هغه ته جاب صرف نه ملاویږي بلکې زموږ نور هم انډستری کې زموږ د ګریجویټس دي مثلا فود انډستری شو د فرټلایزر انډستری شو سیډ انډستری شو دغه شانتي کم زری دوايانې چې دي هغه انډستری شو. د دې علاوه نور زموږ کم په نړیوال کچ چې کم ادارې دي لکه څنګه چې ما ذکر وکړو اف ای او شو دبليو ایچ او شو هغه زموږ د زده کوونکو التم زیات ډیماند دی او دا التم کار کوي. جی بالکل صحیح ده. اوریدونکو زموږ چې څومره د موږ سره تاسو شرکت کولی شي په 524143 باندې څه قسم لا تاسو پوښتنه تاسو په ذهن کې وي خامخا موږ سره شریک کوي 091 د پیښور ایریا کوډ دی که د پیښور نه تاسو بهر یې یا د خپل موبایل نه ټلیفون کوي نو بیا ور سره ایریا کوډ خامخا ډایل کوي. زموږ خبره اترې روانې دي د پیښور د زری یونیورسيټي متعلق. ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو د کپنې خبرو کو د شانتي مختلف پروډکټس چې کم تیاری کی په یونیورسيټي کې دنه نوم طالب علمان ریسرچ کې هم لاغې نه دا ټول شي. بالکل لیکي طالب علمان او استادان دواړه شامل او د دغه په مهنت سره بیا هغه کم پروډکټس چې جوړیږي لکه زه به اوس خپل تاسو ته مونږه سکالې د شړشمو یو تخم زمیدارو د پاره ورکوږي د تخم کې مونږ سره سټوډنټان هم شامل دي د دې په ډیولپ کولو کې ریسرچر هم شامل دي. دغه تخم کې دوه درې خوبۍ دي یو دا چې د دې پیداوار د نور چې کم د شړشمو تخم د کنوله دا غي نه 0% زیات دي تیل پکې 4% د نورونو زیات عام شړشمو کې 40% دي کې 40% دي بل د ټول نه غټه خبره ده چې دا تخم یا دا فصل چې دی دا بیمارو ته حشراتو ته د کې مدافعت دي نو دی باندې سپریم نه کوو نو یو انوایرنمنټ هم بچي پیسې هم بچي. دغه شانتي زموږ سړنکار چې دی هغه په مختلف وختونو کې د غنمو د شړشمو د جوارو د نورو سبزیانو تخمونه چې دي هغه زمیدار رونو د لپاره تیاری او هغه بیا غیته په مناسب قیمت باندې ورکړي. بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده. یعنی مطلب دا دی چې په دې تخمونو باندې چې دا کم کار روان دي نو هغه نیغ پنیغه لګیا د معاشرت ته فائدہ ورکړي. ډاکټر صاحب موجوده وخت کې چې دا کم موسمیاتي بدلونونه راځي او دا غي کم اثرات دي زموږ په سیمه او زموږ په فصلونو باندې اې د پارم سره تیاری زری یونیورسيټي کوي. بالکل جی کم موسمي تبدیلی چې را روانه ده نو اوس په هغه بوټي ژوند کولی شي څوک چې په لګو بو باندې اگر مطلب چې داغه گروث کی او یو دا چې د زیات ټمپریچر سره خپل ژوند کولی شي. زری پوهنتون کې د خیبر پختونخوا یو سټیټ اف د آرټ کلایمیټ چینج سنټر جوړیږي د مرکزی حکومت په تعاون سره دا سنټر به ان شاء الله یو کال کې فعال شي. بلډینګ روان دي د کې ډېر جدید آلات را روان دي یا بنسب کیږي د کې به موږ د هر ضلع لپاره کراپ ماډلینګ کوو. کراپ ماډلینګ مطلب دا دی چې هر ضلع لپاره به موږ زمیدارو ته په هر سیزن کې د موسم په حواله سره تجاویز ورکوو چې په د ضلع کې د سیزن کې دا فصل کرل پکاري ځکه چې بارانونه به دومره ټمپریچر به دومره د بیمارو چې کم راتلل دي هغه به د هغې انټنسټي به صحیح نو دې سره به زراعت یو جدید زراعت طرف ته لاړ شي. او اوس هغه خبره ختمه شوې ده چې زما پلار نیکه به یو پټي کې غنم کوله نو زه به خامخا هلته غنم کوم ځکه چې اوس داسې علاقې دي چې هغه د دې موسمي تبدیلی دپاره د هغې فصلونو دپاره بالکل مفید نه دي کم چې به زمونږ
نیکونو کوله جی. بلکې اوس خو ټنل فارمینګ راغی یعنی یو ټنل کې ته زیات پیداواره محصول ولی شي او دغه شانتي د زراعت نورم جديدي طریقې را لکه یو ډرون په یو پټي باندې ته بر سرویو کنو اتا ته وخی چې د پټي په کم ځای کې د سری ضرورت ته په کم ځای کې بیماری ده په کم ځای کې د اوبو ضرورت ته نو نن سبا د انفارمیشن ټیکنالوژي یا ډیجیټل چې کوم ټیکنالوژي دی د هغې اوس ډېر زیات رول دی د زراعتو په پرمختګ کې او که تاسو کتلي یو نوې منصوبه د فاک فوج په تعاون سره اوس شروع شوي لیمس ورته وایي لینډ انفارمیشن منیجمنټ سیسټم ځکه چې تقریبا 38% خلک داسې دي چې هغوی ته د خوراک کمی دی او 18% په پاکستان کې داسې خلک دي چې هغوی ته د خوراک شدید کمی دی نو تاسو وګورئ زموږ ځمکې چې دي هغه ورځ ورځ کمیږي مونږ هاوسینګ سوسایټي او بلډینګونه سره د موسمي تبدیلۍ د وجې نه سیلابونه ویسي دغه شان انسانان وګورئ زیاتېږي 2.5% په حساب سره مونږ لګیا یو آبادي زیاتو هغې که خو مونږ څه ډېر سوچ نه کوو نو په کار دا ده چې اوس مونږ د هغې دپاره د خوراک څه بندوبست وکړو نو دې کې به مونږ ته پکار وي چې مونږ ورټیکل ایکسپینشن مونږ دې ته وایو چې د زراعتو کمی طریقې دي هغه اوس سودمنې نه دي مونږ به داسې طریقې استعمالو چې د لږ ځای نه مونږ ته زیات پیداوار راشي دې حوالې سره به زرعي پوهنتون خپل دا هڅې کوي چې داسې تخمونه پیدا کړي چې په کم اوبو او زیات ټمپریچر باندې خپل ژوند کولی شي نو دغه سلسله کې زموږ څېړنکار لګیا دي خپلې هڅې کوي او هیله ده چې ډېر زر به داسې تخمونه راشي زمیندار وروڼو دپاره چې هغه د موسمي چې کم تبدیلی راغلی دي د هغې سره به په هغې کې به د هغې مدافعت وي بالکل صحیح ډاکټر صاحب د جدید کورسز پروګرامونو نه فارغېدو نه پس هغه هلکان جینکۍ طالبه او طالبات چې هغه فارغ شي او فراغت نه پس هغې اثر پرې باسي په مارکیټ باندې د ټیکنالوژي د استعمال په حواله څنګه چې تاسو تذکیره وکړه د ډرون او دغه شانتې د ځمکو د ټیسټونو او بیا مختلف قسم لکه نه چې کومه شدید ټیکنالوژي راځي د بهر دنیا نه او آیا موږ دنیا سره هماهنګ یو چې هغې کومه ټیکنالوژي څه استعمالي هغه موږ دلته کې هسې څومره پرسنټ به ستاسو اندازه نه ویمه زموږ چې کوم سپیډ دی د ټیکنالوژي د خپلولو چونکې زراعتو کې چې کم خلک شامل دي زموږ زمیندار د هغوی تعلیمي معیار ډېر کم دی نو ډېر وخت لي چې هغې کمی طریقې ورته مونږ ښیو چې په هغې باندې عمل وکړي مثلا اوس هم خلک چې دی هغه غنم او جوار او مونږ ته براډکاسټ وایي چې بس داسې په پټي کې وروخري حالن کې اوس ورته پته لګېدلی که دا مونږ په قطارونو کې وکړو یو خو به زمونږ پیداوار هم زیات شي بل دې کې چې کم هغه ګنده بوټي ایستل شو یا په دې کې کم نور د زراعتو کم کارونه کول یا په اسانه کېږي نو ورو ورو زمیندار هم دې طرف ته را روان دي او تاسو وګورئ چې زمونږ په وختونو کې ټماټر به خلکو لکه ډېر کم بیا مونږ په کلو کې به تر وي ورته مونږ وایو د انار دانه دا به جي د ټماټرو په ځای استعمالولو اوس وګورئ جي تاسو ته په هر سیزن کې هر سبزي ملاویږي ټیک ته چې قیمتونه زیات شوي دي هغې یو څو وجوهات دي او د ټول نه غټه وجه دا ده چې میډل مین پکې زیاته منافع دي منځ والا سړی چې دی ځکه کم چې زمیندار رور دی هغه ته هغه قیمت نه میلاوي کم چې په خرج کړي او کم چې کنزیومر یعنی زه استعمالونکې ما ته په زیات قیمت میلاویږي خو په منځ کې چې کم سړی دی هغه د اړتي په صورت باندې زیات منافع اغالي نو په دغه وجه هم د زراعتو نه خلک کم چې دي هغه رو پرو پشا کېږي نو د حوالې سره حکومت له پکار دی چې موږ د زمیندارو مرستې وکړو هغوی ته په اسانو دغه باندې قرضې ورکړو په اسانو شرایطو باندې بل دا ده چې کله د کر وختي پکار دی چې هغوی ته موږ د دې چې کم سری دي یا زرعي دوايانې دي هغه په مارکیټ کې د هغې دستیابي وکړو او په پاکستان کې یو غټه مسله چې بله ده دا ده چې تر اوسه پورې تقریبا 10% تخم چې دی دا سرټیفاید زمیندار استعمالي تقریبا 9% کم تخمونه چې دي هغه زاړه تخمونه نو چې ته تخم زوړ استعمال کې هلته سره او بم نه نو بیا د هغې نه موږ د ښه پیداوار د هغه ځمکې نه تمه نشو کولی نو دې کې به
زمون زری پوهان څېړنکار حکومتي چارواکي او کوم زمیندارونه چې دي دا درې واړه چې سره یوځای شي نو امید دی چې مونږ چې کم د غذایی توکو کم کمی دی پاکستان کې هغه به صرف پوره نشي بلکې زمونږ وطن به جي هغه نورو ملکونو ته هم لیږي. یقینا هم داسې ډاکټر صاحب ما دا گزارش کولو چې کم طالب علمان یا طالبات مونږ فارغ وو که نه د یونیورسټي نه نو مونږ دا خبره کوو چې غیر تعلیم یافته کېدو په وجه باندې ټیکنالوجي زمینداران نه خپلوي. یونیورسټي په دې باندې کوشش او کاوش کوي چې دا کم طالب علمان یا طالبات فارغ شي دا نه چې هغه د 17 ګریډ ته ناست دي دا نه چې هغه د دې ته ناست چې زه به بس نورو خلکو پورې صرف پیغام رسوم. یعنی مطلب دا چې څنګه تاسو ویلي که نه چې مونږ د فوډ په مد کې د مختلفو کپنو ته د فوډ منیجمنټ او د هغې د طریقې کار او د جوړولو دپاره افرادي قوت ورکو. نو آیا تاسو افرادي قوت داسې هم جوړوئ یا د هغې دې طرف ته هم ذهن سازي کوئ چې هغې سره که ځمکه وي نو په خپله کار شروع کړي او په خپله باندې کنټریبیوټ کړي او میډل مین هم د لارې نه ختم کړي او خپله مارکیټینګ هم کوي؟ دا بالکل جی په زری پوهنتون کې یو سټیټ اف د آرټ بزنس انکوبیشن سنټر جوړیږي. هغه هم د وفاقي حکومت په تعاون سره ایچ سی په تعاون سره دې کې به مو خپل طالب علمانو ته د تجارت متعلق هنر ورکو پریکټیکل عملی هنر کپرس کا یو زده کوونکې نارینه دی یا زنانه دی هغه ته نوکری میلاو نشي په سرکار کې نو هغه خپل بزنس په زراعتو کې څنګه کوي ځکه چې دغه طرف ته توجه نه و د زری پوهنتون خو د یو کال دوو کې موږ دې طرف ته توجه ورکړې ده او هیله لرو چې کال نیم کې به دغه سنټر فعال شي او بیا زموږ چې کم طالب علمان څنګه چې تاسو وې خپل زراعتو کې خپل مطلب دا دی چې پروډکشن هم کې او هغه بیا خرڅوي مو نو دغه عملی تربیه به موږ ورته ورکو. هیله لرو چې دې سره به د زراعتو په پرمختګ کې ډېر لکه زموږ چې کوم مسایل دي د هغې په پوره کولو کې به مدد حاصل شي. ډاکټر صاحب مونږ د پولټري ګورو که نه چرګانو کاروبار نو مطلب دا دی چې هغه مونږ یونیورسټي نه خو راته علم نشته چې تاسو په هغې حواله باندې څومره کار کړی دی خو لکه دا خو مونږ ته معلومه چې فارمي چرګان هر څوک بس دا کاروبار شروع کړی دی په کلي کې یو ځای اخیستی و هغې دپاره او ما پکې داسې انټرپرینورز ولیده چې هغې خپل چرګان پروډیوس کوي جوړوي چرګان او هغه بیا د هغې دپاره ډسپلې سینټر هم جوړې کړي دي یعنې میډل مین یې منځ نه ویستی دی نو هغه چرګ ډېر په ارزان قیمت باندې میلاویږي خو دا بله خبره ده چې زموږ الحالچ لیول دومره لوی دی چې هغه خلک کم مارکیټ کې ریټ چلی نو هغه خصوصي کاونټرو باندې هم هغې چې کم دی یا کم پوینټونه جوړ کړي په هغې باندې به ریټ سیوا کوي خو بهرحال بیا هم د مارکیټ نه کمي. نو دا شانتې مونږ د داسې عملي تجربه پرایویټ مونږ چېرته لیدلې ده لکه تاسو په علم کې شته ظاهره خبره چې تاسو په دې ریسرچ کوئ او ګورئ ټول څیزونه ستاسو نظر لاندې تېرېږي نو یا ستاسو طالب علم یا چېرته بهر څوک داسې کس چې هغه په خپله باندې پروډکشن کوي هم او په خپله وله ذهن هم جوړ کړي هلته یې خرڅوي هم یعنې مطلب کسانې کې څو پورې چې د چرګانو د قیمت مسله ده بیسیکلی د چرګانو په خوراک کې سویابین د پروټون ډېر اهم کردار دی او چونکې سویابین زموږ ملک کې کېږي نه نو موږ دا د بهر نه راغواړو تېرو وختونو کې چونکې موږ سره ډالرې نه وې نو کنټینرې راغلې وې خو هغه موږ د هغې ایل سی نه کولاوې ده دغه یو غټه وجه ده چې د چرګانو کم قیمت دی هغه ورځ ته ورځ زیات شو د چرګانو خوراک راغلی خو موږ استعمالولی نه شو پیسې موږ سره ډالرې نه وې چې هغه ایل سی په بینک کې کولاو کړی هغوی ته موږ ډالرې ورکړې وې. زری پوهنتون یو پراجیکټ کړی دی چې هغې کې 1 میل ورته موږ وایو دا یو قسم چینجي دي ډېر په اسانه د هغې پرورش کېږي او هغه د هغې چې کم خوراک دی هغه د سویابینو نه ښه دی چې کومونګه د چرګانو ته ورکو. سویابین پښتو کې ورته څه وایي؟ سویابین ورته وایي دی نه تیل هم حاصلېږي جی او دا بوټی دی او جی د لوبیاو په شکل کې وي جی او د دې نه پی هم جوړېږي جی ځکه پروټین زیات دی 40% پروټین دی پکې نو د چرګانو په خوراک کې دا یو اهم جز دی د دې د وجې نه چونکې هغه مونږ ته ګران میلاوېدله نشتوالی و نو دا خو ډیمانډ او سپلای مارکیټینګ دی چې ډیمانډ زیات شي او سپلای کمی نو ضروري ده چې قیمتونه به زیات وي نو اوس مونږ حکومت ته یو تجویز ورکړی دی چې تاسو سویابین په دې وطن کې ډېر ښه کېږي
پنجاب کې هم کېږي، خیبر پښتونخوا کې هم کېږي، چې د دې کرونده مونږ زیاته کو چې کله خوراک کي نو بیا به د چرګانو کم د قیمت دی دا به خپله لاندې راشي. څنګه چې تاسو د انټرپرینورشپ خبره وکړه، زموږ سټوډنټان شته هغوی خپل پولټري فارم جوړ کړي دي، هغوی لګیا دي د بزنس کې ډېر خپل کردار لوبوي. نو دا ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې که یو د زری پوهنتون نه فارغ زده کوونکي پروډکشن پلس بزنس او نو هغوی یو خو به دا ده چې هغوی ته د هغوی د مشکلاتو پته وي، د هغوی د خصمانې پته وي، نو یو به د هغوی پیداوار هم زیاتي او بل دا ده چې هغوی به خپله د هغوی بزنس کوي، نو د منځ نه چې کوم منافع زیاته خوري هغه به هم د منځ نه لرې شي. بالکل صحیح ده، بالکل صحیح ده. ډاکټر صاحب ظاهره خبره چې موږ خو په دې باندې خبر وکړه د فصلونو متعلق، آیا موږ په څاروو کې هم څه نوي قسمونه نوې نسلونه راوباسو؟ بالکل جی، زموږ سره یو ډیری فارم دی او تر کله نه چې زری پوهنتون جوړ شوی دی نو هغه د ډیری فارم په نوم باندې. بالکل صحیح ده. ما یو ورځ وزټ وکړو، ما چې د دې ډیری فارم مقصد څه دی، نو هغې ویل چې یاره دلته خو مونږ پیدا کوو او بیا عام پبلک یا زموږ چې کوم امپلایز دي هغوی ته په مطلب مناسب قیمت ورکو. مې بس صرف دا کردار دی د ډیری فارم، مې نه دا به مونږ بریډینګ فارم ته کنورټ کوو. بالکل صحیح ده. زموږ سره دوه قسمه غواګانې، یو مونږ د یورپ نه راوستي دي او یو مونږ د ساهیوال نه، ساهیوال بریډ ورته وایي. د یورپ چې کوم غواګانې دي د هغوی پی خو زیات ورکوي، خو هغه کې دوه کم نقصانات یا دا دي چې یو بیمارو ته د هغوی مدافعت کم دی، بل ګرمۍ ته نه ټینګېږي. بالکل صحیح ده. ټیک شو جی. نو په اوړي کې د هغې پیداوار ډېر زیات کم شي. زموږ چې کم د ساهیوال بریډ پنجاب نه مونږ راوستي دي، نو هغې پیداوار کم دی، خو دا دوه خصوصیات پکې شته چې زموږ د دې ماحول سره بلد دي، د ګرمۍ سره بل بیماری چې دي هغه د هغې کې مدافعت دی. نو هغه چې مونږ کراس کړی صحیح چې مونږ داسې غواګانې جوړې کړو چې هغه څه خصوصیات پکې د یورپ والا د زیات پیداوار راشي او څه خصوصیات پکې د کم د بیمارو خلاف یا ګرمۍ ته برداشت دی. نو هیله لرو چې د هغې نه اوس کم بچي پیدا شوي دي نو هغه انډر ابزرویشن دي او هیله لرو چې انشاءالله دغه غواګانې دا به پیداوار هم ښه ورکوي، زموږ د ماحول سره به هم بلدي او دې باندې بیماري به هم کمی راځي. یعنی د یورپ د غوا نه به دا خصوصیت اوچت کړي چې پی به ډېر کوي او د ساهیوال نه به دا اوچت کړي چې ګرمۍ او بیمارو ته به د ټینګې شي. بالکل صحیح ده. ډاکټر صاحب دا چې کوم تاسو خبر وکړه چې موږ مارکیټ ته یو کپنۍ په صورت کې دغه سامانونه به ورکوو، نو هغې کې مطلب ډیری فارم کې خو دا دی چې بیا صرف پی نه دي، بیا ترې نه بلا ډېر څیزونه، نو یې باندې هم څه تحقیق څېړنه کوي؟ بالکل موږ سره موږ دې ته یو پالر لګولی دی چې هغې نه موږ آیس کریم جوړولی شو، هغې نه موږ پنیر جوړولی شو، د هغې نه موږ کوچ جوړولی شو، ډېر زیات د دې پروډکټ شته دی جی. نو دغه طرف ته زموږ توجه ده چې کوالټي سیز ځکه چې هغه به په لیبارټرۍ کې ټیسټ کېږي چې یاره دا بالکل د مختلف کیمیکلز نه مبرا دي. تاسو وګورئ چې زموږ نن سبا په مارکیټ کې چې کم پی ماسته یا دا موږ ته پته نه لګي چې یاره دې کې څومره کیمیکلز میلاو شوي دي. یو خو به دا چې زری پوهنتون ته به مالی مرستې حاصلې شي د دې کپنۍ د وجې نه، او بل دا ده چې د یو پوهنتون دا کردار دی چې هغه سوسایټۍ ته څه ورکړي، نو سوسایټۍ ته به هغه کوالټي ډیری پروډکټ شو یا جوسونه شو یا هنی شو یا نور موږ سره چې کم دغه پروډکټس جوړیږي په ارزان قیمت، په مناسب قیمت او د کوالټي سیز به عوامو ته ورکړي شي. زموږ چې کم په زری پوهنتون کې کم ټیوب ویل دی، د هغې موږ د اوبو تجزیه کړې ده، هغه د منرل واټر نه ښه دي. نو که دغې ته هم یو پلانټ ولګولی شي نو دا به خلکو ته صفا اوبه په ارزان قیمت باندې بالکل صحیح ده. ډاکټر صاحب په حشراتو باندې هم څه تحقیق څېړنه کېږي؟ بالکل جی، موږ سره د حشراتو یو شعبه د انټومالوجي ورته وایو، یو بله شعبه د پلانټ پروټیکشن. دلته هم چې کوم دا اوس چې
پروز کال کم امله خان راغلیو د ډي خان طرف ته یا کم زموږ نوري ځمکې چې خرابې کړې وې د پنجاب نو دې کې هم زموږ چې کم طالب علمان دي خپل کردار هغوی لوبولی دی زموږ چې کم څېړنکار دي هغوی به باقاعدت له هلته کې به د هغې چې کم سپری دی یا د هغې چې کم کنټرول دي پای کې به خپل کردار لوبو. بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده. ډاکټر صاحب مطلب دا دی چې د حشراتو متعلق یو خو دا دی چې د دې تحفظ په عام ماحول کې او یو دا وي چې په دې باندې هم څه داسې کار وشي چې لکه مثال په طور شاتو موچی دي مونږ سره یا نو په دې کې هم څه نوي نسلونه او یا څه طریقې کار پکې برابر کړي. بالکل جی او نن سبا خو اهمیت زیات په دې اغسته دی مونږ ته میډیکل انټومالوجي وایو زمونږ زیات چې اوس کم زده کوونکي دي یا کم ګریجویټ دي د انټومالوجي نه فارغ التحصیل هغه ټول په هسپتالونو کې د ډنګي کنټرول کې هغې خپل کردار لوبوي. بالکل صحیح. نو د حشراتو چې کومه شعبه ده هغه د صحت په حواله خپل اهم کردار ادا کوي. یقینا هم داسې ده. جی بالکل صحیح ده. ډاکټر صاحب خبرې اترې به زموږ روانې وي یقینا چې اورېدونکي به مونږ سره په ګډ شمېر کې شرکت کوي. ټلیفون کالز اورېدونکو ستاسو تر اوسه پورې ما ځکه وانه اخیستی شو چې ظاهره خبره د مونږ ډومبې د موضوع متعلق